بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نن یو څو خبرې د شوګر باره کې کوو چې اکثر د شوګر بیماران دا تپوس کوي چې زمونږ شوګر لیول چې دی هغه کنټرول کې دی او HbA1c کم د 3 میاشتو ټیسټ چې ورته وایي هغه هم بالکل کنټرول دی، نارمل لیول کې دی. نو آیا موږ اوس پرهیز کوو او که نه پرهیز ضرورت نشته؟ نو د دې جواب دا دی چې تاسو د شوګر بیماران یې ځکه چې یو ځل د شوګر دغه تاسو ته زیات راغلی دی، نو شوګر دغه شته خو تاسو په دوای یا کم ستاسو چې میډیسن دی په هغې باندې دا شوګر ستاسو کنټرول دی. نو کنټرول دی خو تاسو به خپل پرهیز جاري ساتئ، خپل واک ایکسرسایز او خپل میډیسن چې دي نو هغه به هم جاري ساتئ. ځکه که دې دوران کې تاسو دا پرېږدئ نو هغه ستاسو شوګر بیا سیوا کېدی شي، ستاسو HbA1c ټیسټ هم زیاتېدی شي. نو دغه ټایم کې دا بې احتیاطي نه ده پکار، او چې کم روټین باندې تاسو روان یې او کنټرول دی، د دې دا مطلب دی چې ستاسو دغه روټین چې دی نو هغه ټیک دی. ځکه چې اکثر خلک دا غلطي وکړي، فرض کړئ HbA1c د دې 5 راشي، 5.5 یا چې پورې راشي، نو دی اکثر وایي چې بس دا جوړ ختم شو. نو دا داسې نه ده. نو دا یو وړوکې غونډه کې میسج و ما وایي چې د شوګر بیمارانو لپاره دا شیر کړم. ډېره مهرباني.